داسې فرمایي دومره پورې فرمایلی دي چې یو سړی راشي دجال آخر وخت کې اب یو سړی وجني په دې منځ به داسې کټ کی او نیمه ټوکړه به دې اړخته وغورځېږي نیمه به دې خوا وغورځېږي دا دجال به راشي دې منځ کې به ودرېږي دې ته به وایي ته دې خوا اشاره به وکړي داړه به داسې یو ځای کړي خو دلته به م خدای نه وی پیغمبر علیه السلام ته حدیثو کې داسې عقیده ښودلی ده نن مسلمان چرته ونه ګوري چرته ګټه ګوري یاره دلته خو چرته نیکانو خلکو ناسته کړې وه هلته نظرانې پېښ کړي یاره دلته خو داسې زما مراد پوره شو دلته خو زما دا شو تا ته خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي ته خو په وهمونو پسې روان یې تا ته خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي چې یو سړی دجال راشي هغه مړي راژوندي کوي هم به ورته خدای نه وایي هم به ورته سجده نه کوي تا خو سلک شانتې ده وکتو هغې ته جدې نو ته د خدای صفت ورکړه خیر دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي عمر صاحب یو ورځ طواف کو نو حجر اسود ته وایي حدیث کې دی حجر اسود ته وایي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي اے حجر اسود زه دې پیژنم ته یو ګټی جنت نه راغلی پیغمبر علیہ السلام په لاس مبارک لګېدلې بیت الله په ګوټ کې لګېدلې وګورې ته خلکو ته فایده او نقصان نشي رسولی دا ولې وخت دا شو چې خلکو د بوتانو عبادت کو نوي نوي مسلمانان شو هسې نه د خلکو ذهن کې دا سوال راشي چې دا حجر اسود مونږ ښکلو لکه خلکو چې څنګه بوتانو کاڼي ښکلو دا مونږ ته فایده او نقصان نه رسوي نه نه دا مونږ دې لپاره نه ښکلو ما خو پیغمبر علیه السلام لیدلو چې ستا ته یې ښکل کړی وې که چېرې ما پیغمبر علیه السلام نه وي لیدلی چې ته یې ښکل کړی نو ما به نه وي ښکل کړی نو زه دې د دې وجې نه ښکلوم چې ته خلکو ته فایده او نقصان رسې نه نه دې وجې ښکلوما چې ته پیغمبر علیه السلام ښکل کړی یو سنت طریقه ده دې وجې دا خو حج کې خلک زیات و د هغې عقیده یې جوړوله برابروله حضرت عمر صاحب خیر دلته کې خبره د ګوتمې وه چې بعضې خلک دا دی ګوتمه دا یاقوت سلیماني دی او فایده ورکوي نقصان ورکوي او دا کوي لوی گیت یې شروع کړی دا ټول کل ذلک گپ و شپ لا اصل له داسې گپ شپ اکو بکو سر سیندکو دی داسې گپ شپ دی فایده او نقصان الله رسوي فایده نقصان الله رسوي دغه رنګې پیغمبر علیه السلام به خپل کور و عالم د سرو زرو د استعمال نه منع کول اگر چې زنانو د پاره سره زر استعمال روا دي خو د تقوا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل بیبیانو ته سینه تاسو سره زر استعمال کې او باغی کې تاسو سکه د حد تور رسېږي چې الله پاک دې نېرش دا رنګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ ګوتما جوړه کړې و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بیا وغورځوله ولی صحابو ته وی دا ما دا ګوتما چولې وه نو یو نظر مې دې ته کو یو مې تاسو ته کو یو سړی نوي څیز والی ګړی والی بس پوه شو بیا هغې ته یا نوې جامې واچي بس نه هغې ته ګوري نو دې زه مشغوله کړې وم دې زه مشغوله کړم نو ویې غورځوله او دا خبره ما تاسو ته مخکې وکړه امام مالک رحمه الله فرمایي وی څنګه چې دغه غټو سړو دپاره د سرو زرو ګوتمې ناروا دي داسې ماشومانو دپاره هم زه مکروه ګڼم ولې پیغمبر علیه السلام دی نه منع فرمایلی ده سړو دپاره یې منع فرمایلی ده نو دغسې سړو ماشومانو ته بعضې ماشومان وشي نو مور یا نیا ورله د سرو زرو ګوتمه کوي نو د دې ټولو احادیثو مقصد دا چې پیغمبر علیه السلام اول د سرو زرو ګوتمه استعمال کړې وه بیا یې څه کا بیا لر کا پیغمبر علیہ السلام د سپینو زرو ګوتمه بیا استعمال کړې وه خو ګوتمه ګس لاس کچې ګوته کې او د هغې غمې یې دې اړخ ته راوستې و ښه دې تلي اړخ ته داسې نو دا شوه قاضي خان زمونږ فتاوه ده د احنافو لویه فتاوه ده هغه لیکلي دي سړو دپاره چې بس ګوتمې استعمالول مکروه دي دې ځان پوهېږي که یو سړی ګوتمه استعمالي د سرو زرو باندې استعمالي د پیتلو باندې استعمالي د حدیثو کې تیر شو ښه د مشکات شریف حدیث دی د سرو زرو باندې استعمالي د پیتلو د اوسپنې دا باندې استعمالي د څه به استعمالي د سپینو زرو ګوتمه به استعمالي سړی
او سلور نیمه ماشه نه زیات سپین زر به پکې نه لګي سلور نیمه ماسه د دې نه سره زر د سپین زر به دې نه زیات په ګوتمه کې نه لګي د دې ځان پوي کې او چې استعمالي ما درته وی ګسلاس کچې ګوت کې نګینه به ولدي اړختراواله او د سرو زرو ګوتمی د سرو زرو هار د سرو زرو او غړې دا ټول په دې کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینا منع فرمایله دا او نبی صلوات و سلام دې ته د اورس کار وټه ویلې دا نو به حدیث کې د قطیر شو پیغمبر علیه صلوات و سلام د یو سړي په لاس کې ګوتمو لیدله او ګوتمه د سرو زرو وی غردل ویدا خو د اورس کار وټه د لاس ته چولې ده نسرو زرو ګوتمه به سړی نه استعمالي خزه استعمالول شي ځم کې ناپوی دا چې اکثر له سړی کېدنو کې نس کوي اخواخه ولا ګوتمه وکړه هغه رسول کې د سپینو دی چې نه د سپینو هغه استعمال سړول روا دی سلور نیمه ماشه هغه نه زیات د سپینو زرو ګوتمه سړی نشي استعمالولې او خزه خو استعمالول شي او د سرو زرو ګوتمه خو بالکل ناروا ده د پیتلو ناروا ده د اوسپنې ناروا ده د ټولو حدیثو کې دغه تذکر الله رب العزت موږ په دې عمل کولو توفیق راکړي یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث یا الله زموږ ګناه معاف کړي زموږ د مور پلار ګناه معاف کړي آینده کې د ګناه نه وساتي په کورونو د حیا او د عزت پردې راواچي د بے حیايي او د بې عزتۍ دروازې د جن نه مساتي حاضرین څومره دي اورېدونکو ټولو کورونو کې خوشحالۍ راوسته کړي ټولو حاجات د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي څونه بیماران دي الله کورونو کې د هسپتالونو کې دي د ټولو د خپلې خولې لاړې دارو کې ټول له صحت کامله جل ور نصیب کې زموږ د مسجد دپاره دعا کې الله رب العزت د دې څه د غیبو نه مدد فرمایي چې دا الله رب العزت آباد کړي او لوی فراخ مسجد دلته جوړ کړي الله رب العزت دې کې چې مخکې منډې تړلې والي دي لاس خو خدمت کړي پیسې لګولې دعاګانې کړي الله د ټولو هغه د دنیا او د آخرت د غمونو نه نجات ذریعہ وګرځي هغه سخت ځای کې پکار کې چې هلته کې بل څه نه پکارېږي الله چا چې څه مدد دی کې کړی الله هغه خپل دربار کې قبول او منظور کې د دنیا او د آخرت د غمونو د نجات ذریعہ وګرځي د ټولو آخرت